ګدون صنعتي بستي چې د مزدورانو د مزدورۍ ځای دی، د هغې ځای د حفاظت او د هغې ځای صفایي د ګدون اکنامیک زون ذمہداري ده. خو افسوس سره زه دا وایم چې د ګدون اکنامیک زون په دې صفایي کې مکمل طور باندې ناکامه شوی دی. که موږ وګورو نالۍ دي هغه یا خو په هغې کې بوټي راختلي دي صفایي نه په وجه باندې، او که نورې نالۍ وګورو نو هغه بندې دي او په هغې کې اوبه چې دی ځای په ځای ولاړ دي او هغې کې ماشي چې دی که نه هغه پرورش کوي. او اکنامیک زون چې کومه حلقات دي هغې ته دا څیز بالکل نه ښکاري. که موږ نوره صفایي وګورو نو چاپېره د اکنامیک زون سړکونه چې دي د کارخانو خواوشا چې دی هغه د کوړه کرکټ یا انبار پې جوړ دی، او خاص کار که زه ووایم د 12 نمبر چې کوم روډ دی په هغې کې چې کوم کیمیکل مواد غورځېږي او د هغې نه علاوه د ټول کارخانو کوم ګند چې دی اکنامیک زون غورځوي. هلته خو یو داسې قسم بوی دی چې یو منټ هلته تیرول چې دی که نه هغه انتهایي ګران دي. او دغې 12 نمبر روډ سره که لغونته هاخوا سړی ورشي نو دلته د ماشومانو سکول دی او هغې سره منسلک اسپتال دی. نو داسې بدبو ده چې زه تاسو ته نشم ویلی. نو او د دغې بدبو په وجه باندې او د دغې د نالو د ګندګۍ په وجه باندې ډېر زیات مزدوران چې دي هغې باندې خارښ لګېدل دی. او اکنامیک زون کم مشران چې دي کم اهلکاران چې دي کم چې په دې صفایي باندې تعینات دي پته نه لګي چې هغې ته دا صفایي دا ناقص صورتحال ولې نه ښکاري. په دې باندې زه حکومت خیبر پښتونخوا ته او اکنامیک زون مشرانو ته اپیل کوم چې د ګدون د صنعت د مزدورانو باندې د رحم وکړي او دا صفایي چې دی دا د مکمله کړی شي. که نی نو کوم موسم را روان دی د ګرمۍ نو هغې کې به د ډینګي وبا په ډېر زور او شور باندې چې دی په ګدون انډسټري سټیټ کې پیلاویږي. نو هغې نه مخکې چې یو لویه حادثه راشي نو اکنامیک زون له پکار دي چې دا صفایي چې دی دا مکمله کړي.